محمد عامر چې کله په 2019 کې د کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړ، محمد عامر وی چې وقار یونس شو یا مصباح الحق شو، دای ما سره په ډریسنګ روم کې صحیح رویه نه ساتي، دای مالا پیغورونه کوي د میچ فکسینګ حواله سره، دای مالا خبري اورینو دغه په وجه باندې محمد عامر وی چې زه ریټایرمنټ اخلم چې ترسو د پاکستان کرکټ ټیم مشران وی زه دای سره گیم نه کوم. اوس وقار یونس د محمد عامر د ریټایرمنټ حواله سره ډیره موده پس یو اهم سټیټمنټ جاری کړی دی. وقار یونس ویلي دی پاغه هم ډیټیل سره خبره کو، دینه علاوه تاسو به هم کمنټ لازمی کوئ چې آیا د وقار یونس دا خبره ټیک تا کنه محمد عامر خبره ټیک وا، محمد عامر د دې د لاس ریټایرمنټ ایستلو کنه وقار یونس اوس دا خبره کړی دا. وقار یونس وایي چې د امیر پرفارمنس هغه ټایم کې ټیک نو، امیر هغه رنګ پرفارمنس نو ورکول څنګه چې هغه ټیم غوستو، نو هغه ټایم موږ سره په چوایس کې په آپشن کې شاهین افریدي هم، حارث رؤف هم او نور هم موږ سره د فاست بالینګ آپشن وو، نو هغه ټایم کې وای موږ امیر ته وی چې تلاشه ډومېسټک کرکټ کې اوسو میچونو کا ډومېسټک اوسو میچونو کا واپس بیا ټیم تراشه ورتل تل خ پرفارمنس وکړ، تل خپل امپروومنت راولا، هل تل خپل گیم خکا، نو واپس بیا ته انټرنیشنل واپس پتا بیا موږ ټیم کې واخلو ته ډومېسټک کرکټ وکا. نو امیر په دې باندې خپه شو، امیر موږ ته وی چې تا د ما بیزتی وکا، وای امیر ما ته وی چې تا د ما بیزتی وکا چې تا مال داسې ولي وی چې زب ډومېسټک کرکټ کوم، زه غټ نومه ما ډیر زیات پرفارمنسز ورکړي دي، زه ډومېسټک کرکټ ته واپس نه ځم او زما خبره امیر خپل بیزتی وګړله. نو په دې وجه باندې امیر په 2020 کې بیا د ریټایرمنټ اعلان وکړو. اوس دا وقار یونس بیان جاری کړ چې امیر ته مونږ وی چې ته ډومېسټک کرکټو کا ستا پرفارمنس هغه رنګ اوس نه چې څنګه مونږ له ضرورت ته مونږ سره په آپشن کې هغه ټایم مونږ وی ځا امیر په ډومېسټک کرکټ ته لاړ شي، مونږ به شاهین افریدي ټرای کو، حارث رؤف په ټرای کو، 2020-19 خبره د لزکوما. نو امیر له چې مونږ د ډومېسټک کرکټ وی نو یا غوسه شو، هغه مونږ لوي چې تا د ما بیزتی وکړه چې تا ولې مال د ډومېسټک کرکټ وی، او بل طرف ته امیر دا بیان جاری کړو چې دای په ما ان نسسری بوج چي، دای مال ان نسسری خبري اوري، د دې سره په ډریسنګ روم کې انوایرنمنت ډیر زیات خراب دی زما، او داسې انوایرنمنت کې ما نه گیم نه کیږي او داسې مشرانو سره ز گیم نه کوم. نو په دې وجه امیر ریټایرمنټ ایستلو. دا اوس وقار یونس چې کوم دی دا بیان جاری کړی دی د محمد عامر حواله سره، د محمد عامر د ریټایرمنټ حواله سره، چونکه محمد عامر چې ریټایرمنټ ایستلو په 2020 کې ایستلو او دا د 2025 15 کال پس وقار یونس دی خبره نه پردو چته کا، چونکه محمد عامر په مختلف شوګانو کې چونکه پاکستان کرکټ بورډ لم صفال فازو کې ویلو چې زه ریټایرمنټ په دې وجه اخلم چې ما سره د مشرانو رویه ټیک نه ده. خو هغه ټایم کې وقار یونس خاموشي اختیار کړې و، چونکه په هغه ټایم دا بیان چې اوس کم وقار یونس جاری کو، دا هغه ټایم وقار یونس ته پکارو چې هغه 2020 کې دا بیان جاری کړو د امیر د ریټایرمنټ نه پس چې د لمو د ډومېسټک وی د ډومېسټک نه کوي، ډومېسټک کرکټ کې د خپل ځان بیزتی کاری خو کوي خبره بل طرف لا سوچو کې. نو وقار یونس خبره هم ټیک تا، امیر چرته ډومېسټک کرکټ نه دی کړي غوړي 2020 نه یا تقریبا 2017-18 نه پس امیر ډومېسټک کرکټ بیخیړو کړه نه دی، امیر ډومېسټک کرکټ تاړو راغله نه دی. نو کې دې شي حقیقت خو خیر تاسو دې حواله سره سره راځي، تاسو هم د محمد عامر فینز ډیر زیات ایماله پتره، نو تاسو له هم لګ ډیر اندازوي چې آیا وقار یونس په حق ده که امیر په حق ده.